بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو څنګه تاسو ته پته ده چې مونږه په 400 کې د ایسپروشو د سودخورو په ضد باندې یو اواز پورته کړی دی. چونکې صرف پښتونخوا نه ټول پاکستان دې دندې راګیر کړی دی. دا دنده داسې ده چې دا زمونږ د بچو پانده ده. خو برحال په 400 کې دې دپاره مونږه یو خصه وکړه، یو کوشش مو وکړو، یو جرګه م جوړه کړله. په جرګه کې ما سره ایډوکیټ خالد بختیار خان عمرزی خوم نایب صدر و ضلعي، خو یکدم دوی داسې سرګرمۍ هغې کې کمې کړې. نو په دغې باندې هم خبرې اترې کوو. الیکشن را روان د دې وخت کې د 400 الیکشن چې کم دی دې کې به دغه سمګلران برخه اخلي او انتخابي خرچه به په دغه الیکشن کې کېږي. د غریب سړي د بس کار نه دی. خو قام د خپل ضمیر فیصله به کوي او قام به خپل ځان ښایي. وخوره دا خلک، خو اوټ هغه چاله ورکړئ چې ستاسو په حقیقي معنو کې په کار راځي، نه چې صرف په دې وخت کې تاسو ته شنه او سره باغونه ښیي. بهرحال په دې هر څه باندې به خبرې اترې کوو وختن په وختن. خالد خان ډېره زیاته مننه د وخت په راکولو. خالد خان څه ګورئ د ایسپروشو دا دنده چې کومه ده دا یکدم داسې زیاته شوله، بیا کومه جرګه جوړه شوله، جرګې نه تاسو مطمئن نه وئ، داسې کوم داسې عوامل رالل تاسو لږ سیډ ته شوئ؟ نحمدو و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان وروره تا ته او زمونږ کتونکو وروڼو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الف خان وروره دا جرګه چې زمونږ کومه جوړه شوې نو دا د منشیاتو د ایسپروشو مطابق او د سود چې کوم د دې مطابق وه. هغې کې بیا فردر تاسو مطلب دا دی روغې جوړې او نور هغه خبره بله اړخ ته لاړه. شروع کې زمونږ ډېر زیات ښه پرفارمنس و، دغه و ښه به هر ځای ته دغ کېدل. خو هغې کې بیا داسې دغه رالل چې مطلب هغه رو 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 مدم شوه. اوس هم د هغې دغه شته، مطلب دا چې مونږ یې پکې خواري وکړو، کوشش وکړو، نو د هغې خپل امپیکټ شته. ځکه چې ته په سچه او دړنه مخلص یې هر یو کار ته، نو الله پاک د الله رسول تعالی په هغې کې مطلب دا د مرسته درکوي او هغه ته اخر په سچ او په حق کې، نو د دې لومبي اخري اولی انجام ستا اخري ستا د فتح راځي. خو هغې کې هم دقه دغه رالل چې مطلب دا دی تاسو مونږه چې دی د خلکو نورو جرګو هغه خپل اصل مقصد پرېښودو او نور اړخ ته لاړو. ستاسو مطلب دا چې جرګو دپاره نور پلیټفارم یې شته، اوس به دا څنګه کامیابېږي؟ لکه راتلونکي وخت کې یو څه دا د فتنې دور دی او دې وخت کې د ایسپروشو خلاف اواز پورته کول، ولې هغوی پیسې هم درکوي، غریبي هم ده، روزګار هم نشته، د خلکو په نبض هم ناست دي چې دی به زه په بوجۍ وړه باندې خوشحاله وم، دی به زه د غوړو په ګوتی دی په 1000 روپۍ په 2000 روپۍ. نو دې وخت کې دې سره ودرېدل یا دې خلاف اواز پورته کول، موږ هغه ورځ تنګي موړ کې احتجاج کوو. یو هفتې نه زیات چې کوم دی موږ کمپین وچلو خو 100 کس هم راوینېسته. اخو زمونږ کمزوري دا ده چې ستا کس لیډرشپ باندې کمالي، چې ستا مشر پکې دغه راشي خلک لیډرشپ پسې راځي، ستا راشي خپل کسان وګورئ چې هغې پسې راځي. بل د دې کامیابېدل ډېر اسان دي. ته به سکولونه جوماتونه دا ځایونه به ټارګېټ کوې، په دې ځای نه به اواز اوچتی، پولیس سټیشن پولیس په تا پسې بیا په خپله راځي، د هغې نشاندهي به کې به راځي. او دا خو خامخا په کار دی وي، هغه د پښتو متل دی وي کو د ګاونډي په کور دی اور ولګي، نو دا مه وایه چې زما کور بچ دی، لوګي به تاله راشي. دا شی خو ورځ تر ورځه را روان دی او طبعي روانه ده. خو نن سبا ما جرګې ولیدې خالد خان که نه، هغه خلک پکې راننوځي چې اس ایچ او سره مې تعلق جوړ شي، ډي پي او سره مې تعلق جوړ شي، ډي اس پي سره مې تعلق جوړ شي، ډي سي سره مې تعلق جوړ شي، چې ما خلک وپېژني، هغه د الله رضا، هغه اسلام مسلماني. نو علم خان وروره ځکه خو کامیابي نمونې که نه، ځکه خو کامیابي نمونې چې ته وایې ما خلک وپېژني، نو دا خو کامیابي نه ده. تا پسې ته کارونه داسې وکړه چې خلک تا پسې راشي، خلک تا پسې ټلیفون وکړي، تا ته ووایي چې یاره پلان کې دا کار دې کړی دی، په خپله تا پسې خلک راشي. وي هغه یو ړوند دی، پښتو یو متل به ته وکړم، نو هغه جواری تناسي، لکه دا خبره خو داسې دغه ده، خو بیا هم بهرحال د اصلاح دپاره به دغه وکړو. نو هغه وتي دا معاشره داسې ده که نه چې زما وګټم که نه او زما وي خط شعر راوخت و که نه، نو دغلته به
خلک په چغه وایي چې یې ړوند هم جواري وګټله نو ما ته به دا خبر راورسېږي. نو موږ له دا نه دي پکار، موږ له دا دی چې مخلصه شو، کارونه وکړو، د هغې امپیکټ به روزي. پخپله به موږ پسې ډي پي او هم راځي، ډي اس پي به هم راځي، اس ایچ او به هم راځي کارونو باندې. او که دا وایو چې یاره موږ د دې سره تعلق جوړ شي نو چرې هم نشي کامیابېدی. تا ډېرې داسې دا پاټۍ دې مو کتل، دغه دې مو کتل. خلک چې کار کوي ستا دا دی کار روان دی نو خلک ته اپریشیټ کوي. نور داسې دغه دي. اوس دا لیسټونه هم رالل، لیسټونه بار رالل که نه، په هغې کې باقاعده نومونه دي چې دا کسان چې کوم دي دا سمګلران دي. نو په کار دا دي چې د دې څنګه سوات والا دي چې هغه شانتې تصویران او ایزان کې د تاڼې نه بار نورې مطلب دا دی هر یو سټیشن باندې او ایزان کې. خو لکه دې دوران کې خالد خان لکه پولیس هم د ولس نه بغیر څه نشي کولی. بالکل هغه شان ملګرتیا هم نه ښکاري د پولیس سره. بالکل. او لکه په جرګه ده نو جرګه ما هغه دا ده چې دغه ځای پرېښی دی، لکه موږ په 3 کالو کې نه په تنګي کې داسې غټه جلسه وکړله. بالکل همداسې ده. نه داسې غټ پروګرام هم دغه اکسایز هغه دفتر چې کوم ستا دغه مطلب دا دی د هغې دپاره اوسه پورې اسم ونه شو چې هغه مطلب دا دی د هغې دپاره. تاسو د میخان دا خبره اورېدلې وه چې د اکسایز تاڼې سره څونه پورې کمې راځي؟ ما خو تاسو وایي چې ډېر زیات راغی. پولیس سره نیم په نیمه 90% ورسره کمې راغی. اکسایز تاڼه دی چې راله د هغې اکسایز ناکاټکس دی، کنټرول دی. دغه خو پرېږده انټي ناکا این اف خو پرېږده انټي ناکاټکس فورس والا چې کوم د فوج د لاندې دی. د اکسایز خو صوبایي محکمه ده. په کار دی چې دی یو به د روزګار هم راشي، بل به دا دی چې مطلب دا دی 413 ځانه تاڼه ورکړي. زموږ بدقسمتي دا دی چې ډیویژن اوس نوخار او 400 یو ډیویژن جوړیږي. دا چې افتاب خان وزیر اعلی خو وزیر و چې په تنګي کې یو تاڼه یا چوکۍ منظور شوې وه. دا د هغه وخت نه ډېر ټایم نه کوه. تاسو خیال کړي وو موږ تللي وو تاسو ته وایي چې یاره ډېر ټایم درکو او وایي چې زموږ نفري شفقت درته کله لا کله لیږو خو تنګي ته یې نشو لیږلی. ولې نور خو ته پوهېږي چې مطلب 3 میاشتې کې موږ ځان له ډي اس پي نشو راوستی نه، موږ به د تاڼې څخه تپوس وکړو او هغه شانتې پکې پشکلاوت هم کردار ادا کړي. مخ هغې ادا نه کوو چې وایي دا بیسک شي نه دي چې بھائی زما حق دی ما له تحصیل تا جوړ کړو ولې تاڼه نه راکړې، ولې ما له سب ډیویژن کې هر څه شته او چې کوم د عوامو د مفاد دپارې نو هغه تا سره نشته او چې کوم ستا د پیسو د ګټې د مفاد دپارې تا سره شته. اوس حکومت خو موږ له راکړې ده که نه، شیرپوخان خو دغه ځای کې هغه سینجي ته موږ ته وي د سینجي مخې ته دې باقاعده چوکۍ وه خو چا خو پسې منډه ونه واله که نه چې منډه یې وهلې وه نو دې سیاسي خلکو په مخ څپېړه ده. لکه دې وخت کې په دې صوبه کې د جمعیت علما اسلام حکومت دی، وزیر اعلی هم د هغوی دی، ګورنر هم د هغوی دی. په دې د جمعیت تنظیم نشته په دې تنګي تحصیل کې مضبوط تنظیم دی چې دې د ډي اس پي راوستی. بالکل ښه مضبوط تنظیم شته. څه ته وایي د ډنډوماره دغې شته. خلک یې 2 کسې خبره مني. د ستاسو د الیکشن کې تا خبره وکړه دا ځل کینډیډیټ هم په 2م نمبر راغلی و. مطلب دا دی د جمعیت کینډیډیټ په 2م نمبر د اسپروشو خلاف د هغوی اواز شته نه د دې چوکۍ دپاره وکړه او د تنګي د ډي اس پي خو ورته زه مثال کوم چې په 3 میاشتو کې هغوی رانه وسته او موږ راوسته. بالکل همداسې د هغې دپاره مو اواز اوچت کو او هغې سره د ګوره یو خدای ښه دی د انسان چې دی دومره دغه دی چې تا چوکۍ راوستوله. دلته تاسو وایئ چې بھائی دا حالات دومره خراب دی چې یو د اکسایز چوکۍ جوړه شوه دې سره به ډېر زیات فرق راشي. او شته صرف کسان راوختل دي بھائی د ټي ایم ای بلډینګ شته ایکې وله ځای ورکه خپل دغه شته ایون تاڼه کې شته هر ځای کې ځای وله ورکه چې ورکوي چې کوي. اوس خالد خان راتلونکي الیکشن را روان دی، د خلکو انتخاب د خلکو سوچ څه دی؟ موږ کوم خلکو ته ووټ ورکوو؟ یاره په دې سوشل میډیا مې علم خان کتو هغه د ولی خان یو سټیټمنټ د ښکاو په هغې باندې هغه اخبار کې کټینګ راغلی و هغې وایي وایي که حالات داسې پاتې شي نو اسمبلي به ټول سمګلران قبضه کړي. نو هغه وخت سره خو نه خو حقیقت ته را روان دی. دا ولي خان هغه ټیم کې دغه وخت کې باقاعده زه به تا سره بیا شیر هم کوم په نیوز پیپر کې راغلی و. مطلب هغه ټایم کې مطلب د خلکو د پیسې ریل پیل کو هغې خو په دغه نه د ښکاو یاره خرچه به نه کوله. مطلب دا دی چې یاره راغې بس تقریر یې وکړو لا کار وي چې ووټ دې راکړو نو زه به دله کار وکړم. نن هغه شی را روان دی. خو موږ قوم ته دا وایم چې بھائی ښه مراد ته والی شی ته والی خو ووټ هغه سړي له ورکړې چې کوم ګورې ستا ضمیر یې ویښي، ستا ضمیر ویښي، ستا ماضي کې ازمولي هغه کار کولی شي، هغه د ځان هم تپوس کولی شي، د کار هم کولی شي. دا نه چې ګورې پیسو والا نو دی د سمګلر مثال دا دی چې دی خرڅوي نو دی تا چې
تعالی دغه د کوي نو غون تام چې ستا زمین خرڅوي دلته کې دې ډم تام خرڅولی شي تا نشي کوي نشي وي چې هر سړی دی او چې پوډري تانې ته ځي او ستا شپارس کوي زه هم دلالت کوي په دغه شپارس په دغه شپارس باندې په دغه دغه باندې د دې او ان شاء الله په شکلاوتي کې به موږ دا دغه کوو چې دا شی به تیزو فعال کوو ته چې وایي دې کې معاشره کې ستا دغه راشي بالکل دې پرې موږ دا اوس کوشش کړی د پشکلاوتي چې کومه ده ډېر زر ده ګرانو کتونکو لږ دا راته په ګوته کې د پشکلاوتي یو ممبر او یو عهدهدار نه د سمګلرانو جنازه نه مړی نه غم خادي او نه چې کوم دی نو په دې کې پرچار کوي نو چې درځي دله نه هسې تصویر وباسئ او د فیسبوک له ورکوي دا د پشکلاوتي ممبر دی د مشر دی نو موږ به پرې درته څه لیکو ولې چې دوی وخت کړی بالکل موږ هم به سر دا خبره کوو او نور ګوره وخت مختصر دی ډېر ښه خلک لاړل بل استاد چې دی په دې میرآباد کې کوی ډکي کې دی یو ماشوم خولي او تحصیلدار صاحب غزوی دا د ژوند ګوره دغه حال نور خوښه خپله ده کو تاسو وایئ چې موږ به دنیا والو او موږ به دو کو او ماشوم باندې خو رشته زما ډېر زیات لخه شو تحصیلدار غزوی یو لک سات سره دغه مطلب دا دی چې یاره لاړو نو دا د دنیا حل دی موږ وایو چې پیسه نو دا پیسه دغه پیسه باندې به خانه پیسه په دغه به څوک ستا بیا دا دی ګوره ځکه خو ستا جمدی ني ډېر خلک په دشمنو ووختل بالکل همداسې روانه ده نور هم روانه ده ستا د معاشرې طبعي هم دا روانه ده چې بی ولې روان دي او نور مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی کې هم دا مدح کېږي چې ستا دغه ماشوم خو مې ته لنډ ووایي چې یاره د دې دغه مرګ لیکلی و بس هغه ځای ته ورسېدو دقلته نر سیکنډ مخکې او نه وروستو ستا وخت یې برابر کړی چې کوم یې لیکلي اخرنۍ پوښتنه کوم تاسو خو وکالت هم کوئ په فیلډ هم نظر دی سیاست هم کوئ د آیس نشه یا د سویلر نشه یکدم رازیاته شوله کم وخت کې راله ماضي کې هم کتلې به موږ به یا دا چرس دي دا پوډر دي دا پیل دي علف خان دا دې ته وایي کو خیال تا کړي سلطان عبدالحمید دغه دغه ډرامه دغه وخت هغه مطلب سیزن څوک یې ګوري نه دا د دې عالمي سازشونو والا چې کومي روډ سټایل ورته هغې دغه وایي هغې په ماډرنیزم کې تاله دا شی برابروي چې بی دا ډرګ مافیا ختمېدی نشي دا انټرنیشنل ده خو په خپله علاقه کې ته دا بندولی شي چې ته ول اواز وکړې پخوا به چې چا رشوت لا بل څه غشتون ویره دا بډي خور دی دا دغه دی نن ستا چې ښه ګاډي ښه پیسې به سړی ګوري دا دغه کوي دې کې زمونږ د علما زمونږ د خلکو هم قصور دی موږ ورته دا نه وایو چې مسلمان دپاره دا دنیا ده دا یو جیل دی یو امتحان دی نو دې مومن مسلمان دپاره دا د ټیکوي دا یو جیل دی یو امتحان دی موږ دلته مسافر یو لکه چې څنګه سړی بس ته ولاړي که نه بس ته ولاړي او بس را روان دی یاره زه به ځم پلانکي ځای ته او هغه مسافر ته وګورئ چې ځان له هلته کور هم والي او ځای هم جوړ کړي او روان دی بس د بس سټاپ باندې نو دا هوښیار دی خو کمعقل دی زمونږ د رسول الله سلام وګوره ته تلې عمرې له تلې دغه له تلې تا کتلي دي تا هر څه کتلي دي چې بی څنګه د هغې ځایونه و دغه و نو موږ به په دغه کامیابي مونو او که نور ته دنیا ته ځې دا خو تاسو ته الله پاک ویلي وایي که مسلمانان خپه کېدل نه نو ما به د کفارو له چې دی دا پوړی به و د هر څه به مې ولې سرو زر جوړ کړي ځکه چې د هغې د آخرت تمه نشته زمونږ خو د آخرت تمه شته که نه او که نه ته دنیا دپاره وایې د دې ماشوم مثال مې ځکه درکړو چې دا تا وکتو دا دغه ژوند دی او موږ نه به دا ژوند هم چې دی دا زمونږ د الله طرفه موږ له یو امانت راکړی دې کې به نه تپوس پوښتنه کوي چې څنګه ستا دا میډیا ده دا چې قبر ته کوچي نو دا به ته ریکارډینګ ولګوي چې بھائی تا څو کړل ماله په دنیا کې تا له مې لاس پیدر کړی وي سترګې وي روغ جوړ وي نو تا څو کړل تا صرف په پیسو باندې ځان ژوند دغه کو حلال ارامه دې نه کېدلی نه دینه به تپوس موږ نه کېږي خو د دې درې شي نه دي یو وایي وستې کېږي یو برایي ونیوي ووینې نو په لاس یې ودروه خو که د لاس وستې ني نو په خولې یې دغه کا خو د خولې وستې ني نو یې په ډکې ورته ووایه خو د اړه والا دی په خپل ایمان ویریږي دا کم چې ورته ډکې وایي که نه نو دی دی ګورې په خپل ایمان ویریږي نو که د لاس وس زمونږ د حکومت والا دی نو د خولې وس خو مشته که نه چې مونږ خو ورته نشاندې وښایو که نه بالکل بالکل ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو ایډوکیټ خالد بختیار خان عمرزی سره هم خبره ترې کولې کوم پشکلاوتي والا خلک ملګري زمونږ ګوري د دوی دغه رایه وه چې زما سرګرمۍ ولې کمې رالې وجه دا وه چې کوم اصلي څیز و هغې نه مونږ په شا شو او مونږ بل طرف ته لاړو حقیقت دی انکار دی نشته
دا ورسره زه منم. خو راتلونکي وخت کې پشکلاوتي په 2 کارو باندې کار کوي. د پشکلاوتي ممبر هغه د آیس فروش او سودخورو په لاس خلاف داسې خلک وي چې دې کار خیر کې زمون سره ملګرتیا کوي نو بالکل راتلی شي تاسو ته بغدم ملاویږي او تاسو به د دې سوري لاندې چونکې د الله د رضا دپاره دا کار دی. خو نن سبا منافقت دی، دا د ګیره به یې پرېښي او په مخامخ پرته لګیا وي او چې اخوا شي که نه نو هغه هم آیس فروش وي. داسې خلک هم پکې ولیدل چې درته به یو ورځ ښیم هغه به په علمو کې ني درته به بالکل ښیم چې دا هم د آیس دنده چلی خو ژوندي پاتې شولې ځکه چې د خلکو دا کم ګینګ او کم سوسونه کم دغه روان دي که نه. برخل د دې دنیا نه تګ دی د خان خبره چې دا مسافره دنیا ده او ځو به تې نو بالکل الله سره ملګرتیا وکړې. هغه صرف د الله د رضا دپاره جهاد کوي نو سبا ستاسو کور ته ستاسو بچو ته دار څه در روان دي او خو نور څه نه شی کولی که نه چې د پشکلاوتي والا خلک په دې فیسبوک ویني. زموږ وټساپ نمبر خو پارسه وي موږ ته تصویرونه رالیږي چې شیر کوو چې د دوی دا منافقت خو ختم کړو که نه. دا خپل ځان سره خو کولی شو که نه ځکه چې دوی د الله په کتاب لاس ښودلی دی چې زه به نه د دوی ډوډۍ خورم نه به یې غم خادي کوم نه به دې له ورځم نه به دې له ورځم. دا دوی ویلي دي نو دغه کوی چې به زه ورسره بیا لیکل کوم د پشکلاوتي یو خپل پیج دی چې په هغې ورپسې شیر کوو. خو راځئ په دې کار خیر کې زموږ سره ملګرتیا وکړئ. موږ سره ډېر تکړه ملګري دي په سوونو نه په زرګو دي. خو مسله دا ده چې د آیس او سود په ځای چې کوم دی نو هغه لوبه لږه په جرګو شوي وه نو لږ دغه شته دی خو انشاءالله لین ته بیا راولو چې خالد بختیار خان شانته داسې نور تکړه ملګري دوباره موږ پکې بیا راولو دا وخت راولو انشاءالله. علو خان یو تا د الیکشن باره کې خبره وکړه. د الیکشن باره کې چې هر یو څوک ودرېږي ورته چې بی 400 لو کم از کم د میډیکل کالج ورته دغه وکړه چې بی په نوخار کې میډیکل کالج دی په مردان کې میډیکل کالج دی په ثوابه کې د منشوري څه جوړه کی چې اخر دا 400 والم نور خو تا ته مو وي نمبر پلیټ خو د 400 هغه باقي کې بنځو او خدای ته وګوره مطلب دا دی چې یاره دا 400 ل واقعي مانو کې کار وکړي. دلته میډیکل کالج نشته، لا کالج نشته، انجینیرینګ کالج نشته. په دا خبره دا 76 سال کې الان کې کله چې دغه خبره پاکستان نه دا پاکستان کې دا تحصیل شاملېدو که نه دا د ټولو نه مالدار ترین تحصیل و. ریلوې ټریک دې ته راغلی و، پیپر میل دلته و، شوګر میل دلته و. نو موږ ورته دا وایو چې صاحب حیثیت کسان هم شته چې بی دې دپاره اواز وکړي چې هر څنګه خاص کر جمعیت والا ته وایم چې بی د دې میډیکل کالج دپاره غم وکړي چې 400 بچي هم دلته میډیکل کالج ته لاړ شي او ښه وسیع رقبه ده پکې. بالکل بل دا دویم ډیویژن پکار دی. دا مطلب دا دی زمونږ ډي ای جي د مردان دی الان کې پکار دی چې 400 نوخار لزان له ډیویژن پکار دی چې څنګه مردان او ثوابه ځان له ډیویژن دی. پیښور سره کمشنر زمونږ پیښور کې دی، د ریجیم په مردان کې دی، ډي ای جي مردان کې دی. د نوخار او د 400 ځان له چې دی د پیښور نه جدا شوي دي چې دې ته ډیویژن لحاظ سره پکار دی. د هغې خیر نوخار ته بوځي چې ویکینډ دی خو موږ وایو چې 400 کې ښه مضبوط کسان دي چې دوی ډیویژن 400 خاندان ډېرې ښکلې خبرې وکړو. انشاءالله په دویم پروګرام کې په دې باندې خبرې پرې کوو، په دې NWP باندې به کوو، په دې باندې کوو چې راتلونکي وخت کې چې کوم دی به صرف په دې سیاسي خلکو ته یو منسوب او ورسره چې آیس فروش هم دا هغه به ټول راولو عوامو ته هم. زه به تا ته دغه وښیم چې مطلب دا دی لږ ډېره خبره دا ده چې نالج شته عوامو ته به یې کېږي چې بی تاسو ته تپوس وکړئ ورته ووایه د چارواکو اختیارمنو ته کو چې بی دا 400 ته راولې نو دا ته عمر شی دی چې څنګه ستا مونډه ډیم جوړ شو داسې ستا پلیم په دې به ټول باندې دغه ورکو کېږي نه کېږي خو یو دغه به کېږي نور ځانو ته ټول تحریک لبیک به دار څه کوي. ډېره مننه، خوشحاله وباد.